السلام علیکم ګرانو او خوږو اوریدونکو د اواز د ریډیو پاکستان د خارجو چارو څانګو او زم تاسو قربا تاسو رور آر جی شیراز احمد شرازي او تاسو اورې پروګرام زلاند ستوري چې پروډوسر دی محمد امین بنگش او تکنیکی مرستیال دی فرحان خان. ګرانو او خوږو اوریدونکو د پروګرام زلاند ستوري مقصد تاسو په وړاندې د پښتو ادب هغه زلاند ستوري راوښتل دي کوم چې د پښتو خدمت کوي د پښتنو خدمت کوي هم دغه شان د پښتو ادب د پرمختګ لپاره خپل هلې ځلې کوي. نو په دغه سلسله کې اصلا نن هم د پښتو ادب د پښتو ژبې دوا ستوري په پروګرام کې موجود دي. هغوی سره بعد هغوی ژوند په اړه د هغوی فن په اړه د هغوی تعلیمي سفر په اړه خبرې اترې کوو. سره ناستې پروګرام کې کامران خان کوم چې طالب علم دی د نړیوال اسلامي پوهنتون د سوشیالوجي ډپارټمنټ هم دغه شان سره پروګرام کې بل هم ګران او ډیر خوږ ملمه ناسته صلاحالدین شرازي صاحب کوم چې یو ډیر ښه لیکوال دی هم دغه شان سوشل اکټیویسټ دی او د سره د نړیوال اسلامي پوهنتون نه په کمیونیکیشن اینڈ میډیا سټډیز کې ایم ایس کوي. هغوی سره به خبرې کوو د هغوی ژوند په اړه د هغوی تعلیمي سفر په اړه به دغه شان هغوی ته چې کوم مسایل راغلي کوم ستونزې هغوی ته مخکې راغلي هغوی په تعلیمي سفر کې نو په هغې باندې به ما هغوی سره خبرې اترې کوو. هم دغه شان زموږ چې کوم مین فوکس دی د پروګرام هغه د پاکستان او د افغانستان چې کوم اړیکې دي په هغې به هم هغوی سره خبرې اترې کوو. نو غواړم چې خپل مېلمنو طرف ته لاړ شم. پروګرام کې سره کامران خان موجود دی هغوی طرف ته به ځم. کامران ډېره مهرباني موږ له د خپل قیمتي وخت راکولو ریډیو پاکستان ته د راتلو. دا راته ووایئ چې ستاسو خو لنډ شان تعارف چې کوم دی هغه ما وکړو. ستاسو تعلق د کوم ځای دی او دغه شان تعلیمي سفر مو څنګه روان دی په دې باندې رڼا واچوئ. بسم الله الرحمن الرحیم. ډېره زیاته شکریه شیراز صاحب چې موږ له ټایم راکړو ریډیو پاکستان ته دې راوغوښتو. ځان به د سره معرفي کوم. نوم مې کامران خان دی او په باجوړ خزانه کې پیدا شوی یم او تعلیمي سفر مې څه داسې دی چې خپلې ابتدایي زده کړې مې د کلي نه کړې دي الفلا پبلک های سکول نه او بیا مې انټرمیډیټ ایگزامینیشنز د اسلامي کالج پېښور نه ورکړې دي او کرنټلی په انټرنیشنل اسلامیک یونیورسټي اسلام آباد کې انرول سټوډنټ یم. بی ایس سوسیالوجي فاینل سیمسټر مې دی. دا راته ووایئ چې اسلام آباد ته کله راغلی نو دلته کې خو بلاشي یونیورسټیانې دي د نړیوال اسلامي پوهنتون ولې خوښ کړو بیا دغه شان ته کې چې کوم ستاسو سوشیالوجي ډپارټمنټ دی دا مو ولې خوښ کړو؟ اصل کې شیراز صاحب خبره داسې ده چې ما د دې نه مخکې کومې زده کړې کړي دي یعنې انټرمیډیټ لیول او سکول لیول نو هغه ما ډېر په سټنډرډ ادارو کې کړي دي. لایک په باجوړ کې چې کوم ټاپ سکول و ما په هغې کې سبق ویلی دی. بیا چې د کې پي کې کوم ټاپ کالج و مدرب کالجز چې ورته ویلی شي اسلامیه کالج ما په هغې کې سبق ویلی دی. نو نړیوال اسلامي پوهنتون ما ته هم یو ټاپ انسټیټیوټ ښکارېده د پاکستان ځکه چې انټرنیشنل انسټیټیوټ دی د بلها ملکونو خلک دی پکې ملټي کلچرل سوسایټي ده کلچرل ډایورسټي ده. نو ما غوښتله چې زه دلته راشم او دلته خپلې زده کړې وکړم. کامران بھائی دې سره ستاسو چې کوم دی د پښتو بلاشي تاسو شعرونه یاد دي بلا تاسو ته افسانې یاد دي دغه شانې مونږ ګورو چې پښتو سره هم ډېرې مینه ده. خو نن سبا که مونږ وګورو نو خلک چې کوم دی هغوی انګلیش ته زیات ترجیح ورکوي زیات فوکس دی هغوی به انګلیش باندې کوي. پښتو زبان چې کوم دی هغې کې خبرې کول یا د پښتو زبان د پښتو ژبې د پرمختګ دپاره کار کول چې کوم دی هغوی ته یو ډېر قبیح عمل چې کوم دی ښکاري یو ډېر بد فیل کوي. نو تاسو څنګه د پښتو سره دومره مینه ده؟ ګورئ شیراز صاحب دا خو په انډیویجول پرسپشنز پورې ده چې هغې یو زبان څنګه اخلي. زما په خیال چې که سړی مخکې تلل ځان غواړي که هغه پښتون وي نو په پښتو کې به مخکې ځي که هغه پنجابی وي نو هغه به په خپله پنجابۍ کې مخکې تللی شي که یو سړی انګریز وي نو هغه به په انګلیش کې ډېر مخکې تللی شي ولې چې هغې په هغه زبان باندې هولډ وي ډېر ښه پرې پوهېږي. لایک زه په پښتو باندې ډېر زیات ښه پوهېږم پنجابی به په پنجابۍ ډېر ښه پوهېږي سندھی به په سندۍ ډېر ښه پوهېږي انګریز به په انګلیش ډېر ښه پوهېږي. نو باید چې موږ په خپل زبان باندې فوکس وکړو. او بله تاسو خبره وکړله نن سبا ټایم داسې دی چې څوک انګلیش ډېر زیات یوز کوي نو هغه خلک لکه پراوډ هم کوي په دې باندې و چې زه خو قابل یم او نور خلکو ته هم قابل لګېږي. نو زما په خیال چې دا غلطه ده ځکه چې انګلیش یو زبان دی دا یو ټیلنټ زه دې ته نشم ویلی.
ځکه چې ما ته که ماحول کریټ شي دغه شان نو زه به هم ښه انګلیش بیا ویلی شم، که یو بل کس ته ماحول کریټ شي هغه به هم ښه انګلیش ویلی شي. نو دا زبان دی، دا قابلیت نه دی. که څنګه چې پښتو ده، څنګه چې اردو ده، څنګه چې سندي پنجابي ده، څنګه چې انګلیش دی او نور زبانونه دي، دغسې د انګلیش هم یو زبان دی، دا قابلیت نه دی. نو دغه زما خیالات دي. بالکل هغه شاعر هم وایي که نه چې بله ژبه زده کول کې یو کمال دی، خپله ژبه هېرول بې کمالي ده. او تاسو ډېره ښکلې خبره وکړه، ډېره ښایسته خبره وکړه چې زبان چې کوم دی هغه خپل پیغام بل ته رسولو کې یو مهم کردار ادا کوي. دا چېرته هم د قابلیت چې کوم دی هغه نښه نشي ګڼلی کېدلی. صلاحالدین صاحب به سره ناست دی، کارمن صاحب ته به دوباره هم راځو، خو هغوی سره هم غواړم چې خپل اورېدونکو ته یې معرفي کړو او هغوی سره هم خبرې اترې وکړو. بله ټایم وشو موږ ته ګوري راګوري. صلاحالدین بهی تاسو سره خپل لږ شان تعارف وکړئ، د کوم ځای سره متعلق دی، په دغه شان کې نړیوال اسلامي پوهنتون ته راغلی، دلته تاسو اوس په کمیونیکیشن اینډ میډیا سټډیز کې چې کوم دی ایم ایس کوئ. دغه تعلیمي سفر څنګه روان دی او دغه ستاسو چې کوم ژوند دی هغه څنګه روان دی په سرخا اسلام آباد کې؟ بسم الله الرحمن الرحیم. شیراز صاحب ستا یو جهان مننه چې موږ د ریډیو پاکستان ته راوښتلو. زما تعلق خو بیسیکلی د باجوړ سالارزی سره دی او دلته په انټرنیشنل اسلامک یونیورسټۍ کې د میډیا اینډ کمیونیکیشن ایم پیل سټوډنټ یم. دا ته ووایه چې دغه تاسو سفر څنګه روان دی؟ یقینا چې دا ماس کمیونیکیشن یا د میډیا باره کې دا ویل کېږي چې دا یو پرخار روادي ده، یو کانټېدار لار د په هغې باندې کې سفر کول. تاسو هم د بي ایس چې کوم ډګري دا کمپلیټ شوې ده، اوس ایم ایس کوئ. نو یقینا چې ډېر غټ سفر دی، ډېر ګران سفر دی. دغه مو څنګه مخې ته لاړو؟ بس دغه خو د فیملی د سپورټ سره او خپل محنت هم دی. څنګه چې تا ویل میډیا چې کوم ده، میډیا نن سبا په کوم سبجیکټ چې کوم دي، نن سبا چې کوم مختلف ډپارټمنټس دي، مختلف کورسونه دي، میډیکل دی، انجینیرینګ دی، میډیا واحد داسې فیلډ دی چې دا محنت غواړي او محنت نه بغیر دا مخکې نه ځي، صرف ډګري اخیستل نه دي. د میډیا اصل کار دی چې ته کله پریکټیکل کار شروع کړي او پریکټیکل کار چې کوم دی هغه د میډیا اصل د میډیا چې کوم ده هغه اصل په پریکټیکل ورک باندې کېږي. تاسو ته خپله باندې پته ده. زه تاسو وینم ډېر ټایم نه تاسو کوشش کوئ په ریډیو، ټلویزیون، اخبار مختلف لغوله کار کوئ. نو میډیا کې کامیابي او مخکې تلل دا په پریکټیکل کار باندې نغه لري، انحصار لري. صلاحالدین بھائی تاسو چونکې په خپله هم د ایم اے سټوډنټ یې او مطلب ډېر ټایم شو په دغه سبجیکټ کې او ډېر ژور نظر لرئ. دا راته ووایئ نن سبا که موږ وګورو پاکستان کې نو هر سړی صحافي دی. پاکستان کې هر سړي بس مایک اخیستی یو ځان ته سینیر اینکر پرسن وایي، حالانکې نه هغوی د صحافتي اصول نه خبر وي، نه هغوی د میډیا ایتکس نه خبر وي. نو دغې لپاره لږ راته د میډیا قانون مطابق ووایئ چې دغه خلکو لپاره څه لاس دي یا زمون چې کوم پیمرا قوانین دي هغه کې دغه خلکو لپاره څه موجود دي؟ شیراز صاحب بالکل تا ټیک خبره وکړه. میډیا لاس پورې چې څونه خبر دی، میډیا ایتکس او میډیا لاس چې دی د میډیا باقاعده چې کوم د میډیا سټوډنټان دي یا چا جرنالیزم باقاعده تور باندې ویلی دی هغو ته دا یو سبجیکټ تور باندې دا پړاویږي. خو بدقسمتي خبر دا ده چې زمونږ کله پریکټیکل کم هغه چې دی فیلډ چې دی په میډیا په پاکستان کې دغه لاس چې کوم دی دغه امپلیمنټیشن نشته دی تر اوسه پورې. د کم نن سبا چې تا څنګه ذکر وکړو سوشل میډیا یا فیسبوک باندې نن سبا ډېر خلکو مطلب چینل روان کړي، چا پیجز روان کړي دي او د چا سره دا خو په ډګري پورې تړاو نه لري چې یو کس ته ډګري ورسوي هغه به جرنالیسټ وي. خو بیا هم دا ایتکس چې کوم دي دا ایتکس د جرنالیزم یو حسن دی او جرنالیزم اصل کې دی دا په ایتکس او کوم اخلاقیات چې د میډیا د هغې سره تړاو لري. نو د ایتکس خبره ده، نو ایتکس له پکار دي چې زمونږ کم پیمرا ده هغې په دې باندې فوکس پیمرا د اوسه پورې چې کوم ایکشنز اخلي هغه په چینلو یا په مختلف غټو غټو ایشوز باندې اخلي یا کوریج وغیره. خو انډیویجوال چې څو پورې جرنالستانو خبره ده یا صحافیانو خبره ده یا څوک چې دا پیجونه چلوي د دې لپاره قانون دا دی چې دوی به ان او سی اخلي. کوم کس چې پیج چلوي، کوم کس چې په سوشل میډیا باندې څه قسمه مطلب د ځان ته خبریال وي یا د خبر او یا خلکو د اویرنس لپاره هر څه پروګرام کوي. نو هغې له پکار ده چې هغې څه کوي، هغې یو لایسنس والی ده او لایسنس به د چا نه لي، هغه به ډپټي کمشنر چې کوم دی کومه ضلع کې هغه پیج د کوم ځای نه اپریټ کېږي دلته به په هغه متعلقه ضلع کې د ډپټي کمشنر نه به ان او سی اخلي او د هغې خپل طریقه کار ده. بیا په دې کې د
میډیا لاس کې د دې چې کوم وایلیشن دی د ایتکس او د دې لپاره هغې مختلف سزاګانې د خلیق دوی ما ته ایگزیکټ هغه نه معلوم هغه آرټیکلز نه دي معلوم خو دونه را پته ده چې کوم کس د ایتکس خلاف ورزي وکړي په ایون په دې کې د 14 سال قیده پورې سزا هم شته دی. که موږ وګورو پاکستان کې یا زموږ چې زیاتره چې کوم پښتنه سوسایټي د پاره کې خو داسې قسم لاس چې کوم دی هغه امپلیمنټ کېږي نه داسې قسم چې کوم خلک دی هغوی به ځان د صحافیان وایي د صحافت توهین کوي او دغه شانته کې زموږ چې کوم رسم او رواج دی د هغې کلم کله خلاف ورزي کوي نو اوسه پورې د خلکو باره کې یا د دغه خلکو په متعلق حکومتي چارواکو یا زموږ چې کوم انتظامیه ده هغوی څه قسم اکشن نه اخلي د دې څه وجوهات کېدلی شي تاسو په نظر کې؟ د دې یو غټه وجه دا ده شیراز صاحب چې تا ته ما خبره وکړه د ډیپټي کمشنر چې کوم زموږ افسران دي انتظامی امور د چا سره دي بدقسمتۍ خبره دا ده چې زیات دغه خلکو ته هم پته نشته دی د دې لاس چې د میډیا لپاره داسې یو لاس دی. زه مثلا یو کس مایک راغیستی هغه د ډیپټي کمشنر په آفس باندې ورشي یا بل یو اډمنسټریټیو په بله یو اداره کې اډمنسټریټیو افسر نو هغې صرف مایک ته ګوري هغې دې ته نه ګوري چې دا د کوم ادارې نه راغلی دا کس د د اداره ریکګنایز ده که نه ده د خپله مطلب د پروفیشنل سکلز څه دي خو هغې بس مایک ویني د هغې نه دغه شي دا څه او یا د دې غټه مجبوري ده چې نن سبا مطلب دا کم اډمنسټریشن چې کوم دی په ضلع کې کاغه ته ډسټرکټ اډمنسټریشن یو کاغه نور محکمو تعلیم یا ایجوکیشن یا هیلث سره ریلیټډ دي نو هغې خلک صرف د خپل ځان د پروموشن دپاره یا د خپل ځان د کلیرنس دپاره هغې دغه خلکو په هغه کې راځي په دې پروپاګانډې شکار کېږي نو د دې د پکار چې دا خلک دا کم اډمنسټریشن چې دی دا په خپله دې شي نه خبر شي چې کله زموږ اډمنسټریشن زموږ ضلعي انتظامیه که هغه ډیپټي کمشنر دی او که هغه کمشنر دی نو پکار ده چې هغو ته د دې لاس پته وي او هغې او د امپلیمنټیشن هم دا په هغو پورې تړاو لري خو چېرته هغو ته پته نه دوی به دا لاس امپلیمنټ کړي. ګرانو خوږو اورېدونکو صلاحالدین صاحب راسره خبرې تېرې کوي په صحافتي اصولو باندې په میډیا ایتکس باندې خو غواړم چې کامران سره هم لږ شانې خبرې وکړو د هغوی چې کوم سبجیکټ دی سوشیالوجي د هغې متعلق کامران صاحب لږ راته خپل په دغه سبجیکټ باندې کې رڼا واچوئ تاسو چې سوشیالوجي لولئ نو په دې کې تاسو بیسیکلي څه لولئ او زموږ اورېدونکو ته به څه ویل غواړئ خپل دغه سبجیکټ په متعلق؟ شیراز صاحب ډېره شکریه. یقینا سوشیالوجي خو داسې یو سټډي ده شیراز صاحب تاسو ته خو به پته هم وي چې سوشیالوجي کې موږ څه سټډي کوو خو د سوشیالوجي مین فوکس چې کوم وي نو هغه په سوسایټیز باندې وي یعنې په سوشیالوجي کې چې سم موږ سټډي کوو نو هغه سوسایټیز موږ سټډي کوو که هغه هره سوسایټي ده زما پاکستاني سوسایټیز دي که بهر کوم سوسایټیز دي دا ټول پکې موږ سټډي کوو بیا د هغې خپلې تیوریانې دي هغه تیوریانې هم پکې موږ سټډي کوو خو که په سوسایټۍ کې ښه کېږي او که بد کېږي دا به موږ سټډي کوو بټ بینګ ا سټوډنټ اف سوسیالوجي زه دا نشم ویلی چې دا کار ټیک دی یا خراب دی زه به خپل پرسپشنز وړاندې کومه خو زه دا نشم ویلی چې دا کار غلط کېږي یا دا کار ټیک کېږي ولې چې زه به صرف په هغې باندې نظر اچوم د هغې لاس ته به ګورم د هغې تیوریز ته به ګورم سټډي کوم به نور زما سره دا اختیار نشته چې زه یو سوسایټي غلطه کنسیډر کړم یا ښه کنسیډر کړم. دا ته وایي کامران چې ایز ا سټوډنټ اف سوشیالوجي موږ په معاشره کې پازیټیو چینج کوم ته چې موږ مثبت تبدیلي وایو هغه موږ څنګه راویستلی شو څه به ویل غواړئ په دې هکله زموږ اورېدونکو ته؟ ګوره شیراز صاحب تاسو چې خبره وکړه پازیټیو چینج نو دې ته په ډیولپمنټ ویلی شي که نه اصل کې پازیټیو چینج چې کله راځي نو هغې ته ډیولپمنټ وایي کله چې چینجز راځي نو چینجز کین بي نیګیټیو اور پازیټیو صحیح ده ډیولپمنټ چې راځي نو هغه به په 2-3 سیزونو باندې راځي لومبۍ خبره خو دا ده چې اویرنس ډېر زیات ضروري دی چې یو سړی اویر نو هغه به لازمي خبره ده خپله سوسایټي ډېره زیاته ډیولپ کوي ایجوکیټډ یو سړی ایجوکیټډ وي نو لازمي خبره ده چې هغه به یو ښه سوچ لري هغه به خپله سوسایټي ډېره ښه پروموټ کولی شي مخ په وړاندې به بوتلی شي. ګرانو خوږو اورېدونکو خبرې خو زموږ روانې دي خو کامران چې کوم دی دوی له الله تعالی ډېر زیات صلاحیتونه ورکړي دي او د پښتو ډېره شاعري چې کوم ده هغه دوی ته یاد ده نو غواړم به چې دوی موږ ته یو غزل وړاندې کړي نو کامران جاني که یو غزل زموږ اورېدونکو ته خپل د خوښې وړاندې کړي. ډېره زیاته شکریه شیراز صاحب بالکل غزل به درته ووایم چې رانږدې شي نو تراخه شي خلک چې څومره لرې شي خواږه شي خلک
چې رانږدې شي نو تراخه شي خلک، چې څومره لرې شي خواږه شي خلک. د چا حجرې ته میلمانه نه راځي، د چا په زړه کې میلمانه شي خلک. او د پښتنو دغه یوه بدبختي دلته چې مړه شي نو درانه شي خلک. او ما ویل ستا په دیدن نه مړېږي، ویلې په زهرو دې ماړه شي خلک. او اخري شعر دی پکې چې په شیشه تا پسې خبرې کوي، جهان ستا مخې ته پړ شي خلک. ډېره شکریه. ډېر ښه کامران، ډېر زبردست. کامران لږ راته خپل د علاقې په هکله ووایه چې د باجوړ سره ستا تړاو څنګه چې تا مخکې ووایي، نو د باجوړ چې کوم تعلیمي نظام دی په هغې باندې رڼا واچوه، هلته کیسې څه روان دي تا مهال؟ شیراز صاحب ډېره زیاته شکریه. بالکل باجوړ خو څنګه چې تاسو خبره وکړله نو تعلیمونه ماشاءالله نن سبا ډېر زیات ښکلي روان دي، ځکه چې د باجوړ خلک نن سبا بلها اویر خلک دی، پوهه خلک دی، او هغوی ته دا پته ولګېده چې د تعلیم نه بغیر سم نه کېږي. دا د ژوند یو اهم څیز دی، اهمه حصه ده. نو تعلیمونو سفر چې کوم دی نو ډېر زیات ښکلی روان دی، که هغه میل دی که فیمیل دی، نو تعلیمونه ډېر زبردست روان دي ماشاءالله. صلاحالدین ته به زما صلاحالدین باید دا راته ووایي چې تاسو په دې دومره سبجیکټو کې د میډیا سبجیکټ چې کوم دی دا ولې خوښ کو، او بیا دغه شانته کې نړیوال اسلامي پوهنتون ولې خوښ کو؟ شیراز صاحب د میډیا خوښوالي او میډیا طرف ته راتګ ټول نه پیله هغه چې کوم دی هغه ریډیو اورېدل او ریډیو باندې کمنټري اورېدل، کرکټ نه هغه شوق جوړ شو. بیا داسې ورو ورو بیا خو چونکې کرکټ به ټول عمر نه و، کمنټري به ټول عمر نه وي، نو بیا موږ ریډیو اورېدو، او ریډیو پاکستان د پېښور چې کوم څانګه د هغې نه به یو ډرامه سهار کې چلېدله نور په چینارونو، کیدای شي ډېر ټایم مې نه ده اورېدلی، اوس هم چلېږي. او دغه شان مختلف ریډیو پاکستان او وایس اف امریکا او بی بی سی مختلف نیوز چې کوم دغه دي هغه لپاره موږ ریډیو اورېدو. نو بیا ورو ورو دغه کرکټ نه خو د ټایم سره سره کرکټ نه هغه کرکټ شو ختم شو. بیا چې 9-10 ته رسېدو نو موږ کې د ریډیو د خبرونو هغه دغه دونه راغلی چې موږ ما و چې زه به فیوچر کې جرنالیزم ته ځم او میډیا ته به ځم. دا ته وایي تاسو څنګه چې د ریډیو خبره وکړه، واقعي چې بس کوم چې تیر وخت په هغه وخت کې به د ریډیو چې کوم لیسنرشپ وغیره ډېر زیات و، خو په دې ټیکنالوژي دور کې هم زیاتره خلک چې کوم دی هغوی ریډیو شوق سره اوري، بلکې باقاعده چې کوم دی هغه ریډیو اوري. او دغه شانته کې زموږ چې کوم د ریډیو پاکستان پروګرامونه دي هغه هم هغوی اوري، کال زوم کې خپل فیډبیک چې کوم دی هغه موږ ته هم راکوي. خو تېره یو څو ورځې مخکې مې په سوشل میډیا باندې داسې یو پوسټ وکتو چې تاسو په سیمه باجوړ کې په ریډیو ته چې کوم زموږ زنانه کالز کوي په هغې بندګي قدغن یا پابندي چې کوم دا هغه لګېدلی شوې وه. د دې بنیادي وجه څه ده او اوسه پورې دغه فیصله چې کوم دا هغه تر څه پورې ورسېدله؟ دغه خو یو داسې فیصله وه چې په دغه کم ریډیو چې دی د باجوړ کې واحد ریډیو دی د انفارمیشن او د معلوماتو یو ذریعه ده. په دغه ریډیو کې ځینې علاقې مشرانو او ځینې کم سامعین چې د اورېدونکي دي دغه چینل هغو دا الزام ولګاو چې په دې کې یو آر جی دی او هغې داسې د هرسمنټ لغې په هغه باندې ولګاو چې دا کم ځایي جینکۍ دي او د هغو څه په هغه باندې خبرې کوي. نو هغو یو الزام و، هغه الزام چونکې هغه کار خو د علاقې مشران راټول شو، هغو ډسټرکټ ایډمنسټریشن ته هغه چې تاسو دا ریډیو بند کوي. مطلب ریډیو بندول خو دغه مسئلې حل نه و. مسئلې حل دا و چې کم کس باندې د هرسمنټ کیس دی پکار چې دغه خلاف تحقیقات وشي. نو ډسټرکټ ایډمنسټریشن هم چونکې دا کار نو پکار چې پیمرا دا په دې باندې نوټس اخیستی وی، نو هغه چې بیا یو جرګه وشوه چې کله ایډمنسټریشن نه و د ریډیو انتظامیه د هغه متعلقه آر جی خلاف اکشن واخیستو، نو یو جرګه وشوه. نو جرګې دا فیصله یو مجبورن وکړه او یا احتجاجي طور باندې دا فیصله وکړه، نور داسې خاص دغه پکې نه و. نو دغه نه وروستو بیا چینل چې کوم دی یا کوم ریډیو سټیشن دی نو هغې انتظامیه دغې تحقیقاتو دغه وکړو. نو اوس لا پته نشته دی، خو هغه مسله چې کوم ده هغه پابندي چې کوم ده هغه لرې شو.
بالکل ګرانو خوږو اوریدونکو ریډیو چې کوم دی یا چې څومره هم د میډیا پارټس دي لایک ټي وي شو اخبار شو دا د انفارمیشن د یو ځای نه بل ځای ته رسولو یو ذریعه ده او په دې باندې پابندي لګول چې کوم دي هغه نه دي پکار. صلاحالدین بھائی دا ته وایي چې تاسو خو ایم ایس روان دی خو مستقبل کې به څه کول غواړئ مستقبل باره کې څه پلان دي تاسو؟ مستقبل ایم ایس اوس تقریبا دا دریم سیمسټر دی اوس به ریسرچ ورک به سټارټ شي نو د مستقبل لپاره زما چې کوم سټارټ دی د بیس نه راواله زما ټول توجه چې کوم نه هغه په پرنټ میډیا او پرنټ میډیا سم کار کړی ایون په ډیسک هم کار کړی په فیلډ کې هم کړی رپورټنګ هم کړی دی سو نو مستقبل هم زما پرنټ اراده ان شاء الله پرنټ جرنالیزم کې مخکې ځم. نو که موږ وګورو اوس خو ډیجیټل میډیا راووتله الکترونیک میډیا هم په ختمېدو ده پرنټ میډیا چې کوم هغه ویلیو وه هغه کم طرف چې کوم ده روانه ده نو پرنټ میډیا اخر ولې تاسو چوز کړه؟ پرنټ میډیا ستا خبره ټیک ده چې میډیا پرنټ میډیا چې کوم ده هغه دغه طرف ته روان ده ایون اخبارونه کتل او اخبارونه لوستل هغه دور لاړی خو اوس هغه پرنټ میډیا چې ده هغه چینج شو هغه مطلب یو الکترونیک او بلاګ په شکل کې تاسو نه او آنلاین تاسو ګورئ ویب سایټ په شکل کې نو دا هغه میډیم ته کنورټ شو نو پرنټ میډیا زه وایم چې تللې نه ده خو بس صرف هغه دغه چینج شوی دی هغه مخکې چې په کم پام کې و هغه پام نه یو بل پام ته اوښتي. ډېر مهرباني کامران تاسو راته ووایئ چې د سټډي نه علاوه ستاسو نور څه اکټیویټیز روان دي په سرخه اسلام آباد کې ځکه اسلام آباد باندې خبرې کېږي چې دا د اپورچونټیز د مواقعو یو هب دی او دلته کې چې کوم خلک اوسېږي که هغه سټوډنټان دي که هغه د نورو شعبو سره تړلي خلک دي هغوی دلته کې وزګار نشي کېناستی که نه هغه شاعر هم وایي چې وزګار کېناستی نه شم خامخا ځان له کار ګورم که نور څه نه وي د بل په کار کې کار خو به ساتمه نو همدغه شان څه شعر ټایپ دی نو دا راته ووایي چې تاسو هم د سټډي نه علاوه دلته کې نور څه اکټیویټیز روان دي په سرخه اسلام آباد کې؟ شیراز صاحب ډیره شکریه بالکل همداسې د وختي تاسو ته ما وویل که نه چې زه اسلام آباد ته راغلی یم نو د هغې مین وجه دا ده چې دلته کې ملټي کلچرل سوسایټي ده یعنې بلها خلک دی دلته کې که زمونږ سټډي وي نو زمونږ چې د سټډي نه کله فری شو کلاسز وي یا خپله پرسنل سټډي کوم چې د هغې نه موږ کله فری شو بهر راوځو نو چې چا سره میلاویږو د هغې سره چې کینو ناستې وکړو نو په هغې کې موږ بلها څه زده کړو یعنې هغه هم زموږ یو سټډي ده فری دلته چېرته هم څوک نشي کېناستی که د خپله سټډي کې هغه خاص هم سټډي شوه که د چا سره میلاویږي نو د هغې نه به هم دومره څه زده کېږي چې هغه هم په سټډي کې راځي زما په خیال نو فری ګرځېدل خو نشته داسې. کوشچن به نه دا کوم چې تاسو سټوډنټ هم د سوسایټي سوشیالوجي دا راته ووایي چې د پاکستان او د افغانستان چې کوم اړیکې دي په هغې کله باندې به څه ویل غواړئ یقینا چې زموږ یو بل سره ډېر برادرانه تعلق دی افغانستان یو الګ ملک دی پاکستان یو بیل ملک دی د ډیورنډ کرښه چې کوم دا هغه زموږ یو بارډر دی افغانستان سره خو زموږ د خلکو چې کوم رهن سهن طریقې دي زموږ چې کوم هغه زیاتره د پښتنو چونکې زموږ خو تعلق هم پښتو سوسایټۍ سره دی زموږ هم دلته پښتو دالته کې هم پښتو ویل کېږي زموږ خوراک چې کوم دی هغه سیم دی زموږ کلچر سیم دی نو تاسو به د پاکستان او د افغانستان چې کوم اړیکې دي په هغې باندې به څه ویل غواړئ؟ ډیره زیاته شکریه شیراز صاحب بالکل همداسې ده څنګه چې تاسو خبره وکړله زمونږ ټریډیشنز کلچرل نارمز کلچرل ویلیوز دا یو شان دي د دې بنیادي وجه دا ده چې هلته کې هم پښتانه شته دلته کې هم پښتانه شته یعنې زمونږ بیس او اوریجن چې کوم دی نو هغه د هغه ځینه دی. دویمه خبره دا چې تاسو دا خبره مو کړله چې زمونږ ډېر ښه تعلقات دي د دواړو ملکونو نو حقیقت خبره ده چې زمونږ اوریجن د هغه ځینه دی موږ دلته راغلي یو نو لازمي خبره ده چې زمونږ خو به تعلقات ډېر زیات ښه وي د افغانستان سره ځکه چې هلته کې هم ټول پښتانه دي دلته کې هم پښتانه دي یا که نور کوم موږ پالیسیز وګورو نو پاکستان د هغې دپاره یو ښه سوچ کړی دی یو ښه سوچ کوي او بیا دپاره به هم یو ښه سوچ کوي چې یو سټیبل افغانستان جوړ شي نو د دې په نتیجه کې کنسیکوینسز به دا وي چې افغانستان به هم ابویسلی ډیفینټلی چې افغانستان به هم زموږ دپاره ښه سوچ لري ښه تاټس به لري. صلاحالدین تاسو ماته ووایئ صلاحالدین بھائی چې تاسو سټوډنټ هم د میډیا یې د پاکستان څنګه چې ما مخکې خبره وکړه تاسو څه ګڼئ د پاکستان او د افغانستان کې څه سیمیلریټیز دي زموږ په کلچر کې زموږ په ټریډیشن کې زموږ په نارمز کې؟ شیراز صاحب د ټول نه غټ سیمیلریټي خو دا ده چې زموږ زبان چې کوم دی زبان یو اولې آبادي هغه سیټم په افغانستان کې پښتو وایي او دلته هم پښتو وایي د دې سره سره نور زموږ چې پښتنو چې کوم کلچر دی مطلب د لباس نه والا
د دودونو او رسمونو پورې زمونږ ټول یو شان دي. مطلب کو هغه ښادي شي او کو غم شي او که یا داسې د ژوند نور داسې رسم او دود دي نو هغه زمونږ تقریبا یو شان دي. نو زمونږ خو د هغو سره ډېر سیمیلریټیز دي او ډېر یو شانوالی دی او د دغه لحاظه د کلچر لحاظه د پاکستان او د ایون د پښتنو نه علاوه چې کوم نور پاکستان دی مثلا د دیو کلچر تقریبا زمونږ یو شان دی. بالکل افغانستان او پاکستان یو بل سره ډېر زیات نږدې تعلق دی خو اغیار چې کوم دی هغوی موږ نه پرېږدو کېدو ته هغوی غواړي چې د افغانستان او د پاکستان چې کوم ولس دی هغوی د یو بل نه بیل شي او زموږ په منځ کې چې کوم دی هغوی دغه شانته کې انتشار پیلاوي. خو پکار دا چې دغه د خلکو دغه په خبرو باندې کې دی عمل ونه کړی شي او پکار دا چې مینه محبت دی عام کړی شي ځکه چې یو دواړه اسلامي ملکونه دي دواړه برادرانه تعلق ته یو بل سره او بیا ویل کېږي چې د افغانستان چې کوم په افغانستان کې چې کوم امن دی هغه پوره نړۍ سره تړلی شوی دی. که په افغانستان کې امن وي نو په دې پوره نړۍ کې به امن راځي په دې پوره خاوره کې به امن راځي او په کار هم ده چې دغه د افغان امن عمل لپاره کار وکړی شي او پاکستان خو هر وخت کې دا کوشش دی چې په افغانستان کې د امن راشي په افغانستان کې د امن راوستو لپاره پاکستان خپل کردار چې کوم دی هغه په هر وخت کې په هر ټایم کې هغوی لوبول دی او پاکستان هم دا کوشش کوي په سفارتي بنیاد باندې کې هم او چرته هم چې د افغانستان خبره راځي نو هلته کې پاکستان غواړي چې په افغانستان کې امن راشي او خپل چې کوم کوششونه دي هغوی کوي. ټایم سره بالکل لږ پاتې دی غواړم به چې خپل د دې خوږو درنو مېلمنو نه څه په اخره کې هم څه واورو څه پیغام ته هم واورو. نو کامران که په اخره کې یو بل غزل زمونږ اوریدونکو ته واوروي ځکه ستاسو انداز ډېر ښایسته دی تاسو چې کوم انتخاب دی هغه همیشه ډېر ښایسته وي تاسو ډېر ښایسته انداز سره شعر چې کوم دی هغه ادا کوئ د شعر یو مصرع چې کوم دی هغه ادا کوئ نو اوریدونکي هم په تمه دي او غواړو چې په خپل اواز کې په خپل خوندور انداز کې بیا خپل د خوږې ژبې نه زمونږ اوریدونکو ته د ریډیو پاکستان دغه اوریدونکو ته یو بل غزل وړاندې کړي او د غزل نه پس چې کوم دی خپل یو پیغام په لنډو ټکو کې زمونږ چې کوم اوریدونکي دی هغو له ورکړو. جی ډیره زیاته شکریا شیراز صاحب. غزل به درته ووایم چې ته د هندوې ډمې ښکلې نښه ته د هندوې ډمې ښکلې نښه زه د بېوسه شاعر سوړه سویلې او ته لکه مسته د اتڼ سندره ته لکه مسته د اتڼ سندره زه د پخوا په شانتې زوړه سویلې او ته لکه نوې هیله نوې کیسه ته لکه نوې هیله نوې کیسه زه د جنګونو څخه موړه سویلې او ته لکه یاره په واده کې خندا ته لکه یاره په واده کې خندا ریښتینه زه له درده جوړه سویلې. نو دا زما غزلو زما خو نه چونکې ما درته چې کوم ووایو ریښتین یو شاعر دی ډېر ښکلی غزل دی زما ډېر زیات خوښ هم دی نو دا مې د سره شریک کړو او د دې نه هټ کر تاسو ووایئ چې څه پیغام به ورکې نو پیغام مې همدا دی شیراز خانه زه خو بار بار دا خبره کوم چې د یو بل سره مینه وکئ محبتونه وکئ ځکه چې ژوند ډېر زیات نیمګړی دی ډېر زیات کم دی دا د غمونو دپاره نه دی باید چې موږ په ژوند کې خوشحالي وکړو مینه او محبت وکړو د یو بل خیال وساتو او د دې سره سره که موږ څه امید کوو نو هغه امید صرف او صرف تعلیم دی باید چې موږ تعلیم وکړو که هغه زموږ په لوریانو باندې دی که زموږ په زامنو بچو باندې دی یو شان تعلیمونه پرې وکړو تعلیم دوامدار وساتو نو لایف یا زندګي به ډېره زیاته ښکلې روانه وي دغه زما پیغام دی. جی بالکل ګرانو او خوږو اوریدونکو موږ هم دغه غواړو چې تعلیم دې عام کړی شي د علم رڼا چې کوم دا هغه دې عام کړی شي ځکه چې که موږ خپل اغیار له خپل دشمن له شکست ورکولی شو نو هغه صرف او صرف موږ د تعلیم په ذریعه یا د علم په ذریعه ورکولی شو. شاعر هم وایي که نه چې که د ظلمونه پوره نه شوه خوږه وطنه جینکۍ به د ګټي نه او بیا موږ ګورو زموږ په زیاتره داسې علاقې چې هلته کې په پیغلو باندې کې تعلیم چې
چې کوم دی په هغې ته نه پرېږدي په هغو باندې کې قدغن چې کوم دی هغه لږې بندیز پرې لګولی کېږي. نو موږ غواړو چې په دغه علاقو کې دی په فیمیل چې کوم دي کوم چې زمونږ زنانه دي د هغوی تعلیم دی هم عام کړي، ځکه چې یو زنانه تعلیم یافته وي د هغې بچي چې کوم دي هغه تعلیم یافته وي. صلاحالدین ته به ځو. صلاحالدین بھائی ستاسو خو ډېره شکریه ادا کوو چې موږ له خپل د قیمتي وخت نه وخت راکړو. په اخره کې به څه پیغام ورکول غواړئ اورېدونکو ته، خپل اورېدونکو ته، زموږ اورېدونکو ته، د ریډیو پاکستان اورېدونکو ته؟ د ټول اوریدونکو ته زما دا پیغام دی څنګه چې کامران خان وویل تعلیم یو بنیادي څیز دی او دا یو زیور دی، که هغه د سړي او که د ښځې، خو دا د انسان یو زیور دی. په کار ده چې تعلیم عام کړی شي او خاص کر زموږ په پښتانه ټولنه کې بیا زموږ په قبایلي علاقو کې تعلیم ته ډېره اړتیا ده او د جنکو تعلیم باندې په کار ده چې توجه ورکړی شي او جنکۍ دې تعلیم یافته کړی شي. او چې کله څنګه تا په خپل خبرو کې ویل چې کله چې یو خور یو مور تعلیم یافته نو غونډه معاشره چې کوم دا هغه څه هغې کې دغه تعلیم اثر غونډه معاشره بدلولی شي. نو په کار ده چې ښځې تعلیم یافته کړی شي او جنکو ته تعلیم ورکړی شي. ډېر زیاته مننه. غزل مې ځکه هنګامه د جوړه پتا مطلا پتا مخته د جوړه باړو کې شپېشتي او شرشم شوي دي سا ګله راشه بهانه د جوړه وصال بستا په خاطر اف نه کړي خو صبر له هم یو پیمانه د جوړه. ګرانو او خوږو اورېدونکو دا زموږ نننی پروګرام زلانده ستوري چې په کوم کې موږ سره دوه درانه میلمانو کامران جاني چې کوم سټوډنټ دی د نړیوال اسلامي پوهنتون د سوشیالوجي ډپارټمنټ، هم دغه شان موږ سره بل زموږ دون میلمه و صلاحالدین سلازی چې کوم طالب علم دی د نړیوال اسلامي پوهنتون او دلته کې د کمیونیکیشن اینڈ میډیا سټډیز کې ام فل یعنی ام اس کوي. هغوی سره موږ خبرې اترې وکړې د هغوی تعلیمي سفر په هکله، د هغوی ژوند په هکله، د هغوی فن په هکله. بیا دغه شانته کې هغوی موږ سره خوندورې خبرې شریکې کړې، موږ سره کامران غزلې هم شریکې کړې. بیا دغه شانته کې هغوی په تعلیم باندې کې په قبایلو سیمه کې چې کوم ځوانانو ته، کوم پیغلو ته په تعلیم حاصلولو کې کوم ستونزې دي، کوم مسایل دي، په هغې باندې هم هغوی خبرې وکړې. د پاکستان د افغانستان چې کوم اړیکې دي، کوم تعلقات دي، په هغې باندې هم هغوی ګټورې خبرې وکړې. دا اوس زموږ نننی پروګرام چې کوم پروډیوسر محمد امین بنګش او تکنیکي مرستیالو فرحان خان، زه ستاسو کوربا شیراز احمد شرازي تاسو نه غواړم اجازت په لوی الله مسپارم، د لوی الله په امان. اوس په تاسو اورئ د دري زبان پروګرام آواز دوست.